نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تبارك الله وتعالى في قرآنه المجيد وقال تبارك وتعالى في قرآنه الآخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نمارنا طول مجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقريبا داش پغم جمعه کومونګ تاسو له الله جن را نصیب نو ان شاء الله داش پغم جمعه هم موږ د قربانۍ متعلق بیان کو تاسو ته تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما د ابراهیم علیه السلام د خوب ذکر کو او د خوب تعبیر عملی په شکل باندې صحیح سم ذکر کړی و او صحیح صفات و نو ان شاء الله ک الله موږ له جن را نصیب نو داشته حساب هم بیانو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې تاسو ته ما د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ ذکر شروع وز دې صورت کې د دوه کسانو قرباني ده مخکري صورتونو کې د بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام درې وړه په قرباني په شکل صورت کې شامل وو او په مینا کې چې وس کم موجود دی قرباني کیږي نو د قربانۍ په شکل کې وس درې کسان شامل شو
ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او جبريل علیه السلام دا درې کسان چې کم دي جبريل علیه السلام خو معاون دی وسوس او قربانی پیش کوي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کم وخت چې دا قربانی میدان ته پیش شو ابراهیم علیه السلام خپل محبوب بچه اسماعیل علیه السلام پس مکه باندې را پر باسلې ده ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام قربانی ته په اسمانونو کې فرشتي ګوري د قربانی ته فرشتي ګوري مؤرخین او تاریخ لیکلي د قربانی متعلق چې فرشته الله رب العزت ته یو درخواست کوي عرض ورته کوي شپارس ورته کوي وچ یا الله تا خو ابراهیم علیه السلام لخلیل الله لذي محبوب بچه ورکړی دی او یا الله په خپل خلیل الله د ډېر سخت امتحان راوسته چې کال په کال به ابراهیم علیه السلام د خپل محبوب بچی اسماعیل علیه السلام دیدن لراتو چې دا ورته ډیر ګران دی او محبوب دی ورته الله پرشتو ته سوي لاول خو پرشته الله ته عرض کوي شپارس کوي چې الله د امتحان ته اخوا کا الله پرشتو ته وای ګوره پرشتو تم دا معلومات نشته چې ابراهیم اسماعیل علیه السلام په پاتې کیږي ذبح کیږي بنا الله پرشتو ته وسوي چې اې د ما پرشتو زما خلیل خپل محبوب بچه چې اسماعیل علیه السلام دی زما د پاره یہ قربانی کوي خپل محبوب بچه زما د پاره وس قربانی کوي زما خلیل نو پرشتي وس د ننداري ته ګوري چې دا کوم ننداره ده نو پرشتي الله ته د ابراهيم عليه السلام د قرباني ته پنندار دي او الله رب العزت عرض وکړي چې الله دا امتحان ته اخوا کا خدا الله رب العزت په هر عمل کې خپل یو راز د خپل مؤمن بنده د پاره امتحان وی نو کوم وخت چې ابراهيم عليه السلام اسماعیل علیه السلام را پرځونه دي تاسو ته می تیر شوی جمعۃ المبارک پورز باندې وي فلما اسلم وتله للجبين قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اسماعیل علیہ السلام وتوی بابا جان عمل وکاتب ما د صابرین نه وګوري بابا جان وې زبتا ته اف ونکم تا د الله حکم دی د الله په حکم کې تاخير ونکې
تاسو ته مې ویلو چې د اسماعیل علیه السلام عمر دلته کې ګورئ مورخین لیکي 11 یا 14 یا 2 کاله فلما بلغ معه السعي قال يا بني الله وی چې د سعی قابل شو منډې تړلې او لوبې ټوکې ټکاري دې وخت کې دا بچی ډېر محبتي شي مورخین لیکي چې ابراهیم علیه السلام به کله د شام نه رالو مکې ته د اسماعیل علیه السلام به د ځان نه نه جدا کوو ځان سه به یې ګرځوو نو اسماعیل علیه السلام په دې پوهې دی چې زه بابا جان ته سخت ګران یم بابا جان په ما زړه ونه کي نو ورته طریقه ښیي چې بابا جان ما به الټه سملې مخ به مې ځان طرف ته ناړې داسې نه چې په ستا بدن نه طاقت ختم نشي په ما په مخ باندې سر را نشي او دغه نشي چې د الله د حکم تاخیر د نه ونشي طریقې ورته وښوده بچي نو چاړې پې راخوستلې بیا بعضې مورخین وایي چې د سټ طرف نه یې چاړه راخوسته او بعضې مورخین وایي چې نه د لاندې نه یې چاړه راخوسته او الفاظ وی بسم الله الله اکبر د ذبح طریقه دا طریقه ده بسم الله الله اکبر زمونږ امام صاحب وی کله چانه سهون یرو شو ذبح وکړه د مسلمان پزله کې دا کلمه موجود ده دا یو مسله ذهن کې یاد وساتئ زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د چانه یره شوه سهون او د ایره شو ذبح وکړه شی حلال وینه توی شوه مردار نه دی خو که قصدن هیره کړه قصدن یې ونه ویله نو بیا شی مردار کو او درې امامان وایي چې نه که قصدن یې هیره کړه ویې نه ویله د ده په زړه کې د الله کلمه پرته ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الله اکبر د ده په زړه کې شته نو که قصدن یې هیره کړه نو هم د ده ذبح وشوله خو پتو د موږ د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله په مسلک ته احتیاط په دې کې ډېر دی نو ابراهیم علیه السلام ذبح چې کوي نو بسم الله الله اکبر د الفاظ د ابراهیم علیه السلام دی په معاشره کې چې څومره ذبح کېږي مسلمانان چې ذبح کوي د مشرق نه تر مغربه پورې د شمال نه تر جنوبه پورې دا ټول ذبح چې کېږي دا یاداشت دی بسم الله الله اکبر ابراهیم علیه السلام هغه الفاظ دي وروسته تاخیره کې به ویم نو کوم وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دا چاړه راکاږي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا جان چاړه خو کار نه کوي وایي بابا جان وایي زما د ستا لاسونو کې زور نشته دا لاسونه مې وتړه دا خپې راله وتړه لاول ورته وایي بابا جان داسې مې دغه کا بیا ورته وایي دا خپې لاسونه راله وتړه نو ابراهیم علیه السلام پړی استعمال کو لاسونو خپې ورله وتړلې نو چې لاسونو خپې ورله وتړلې نو بیا چې ذبح کوي نو بیا هم چاړه کار نه کوي نو چې بیا هم چاړه کار نه کوي نو مؤرخین لیکي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ورته د خپل مخ راواړو دا بل طرف ورته شو لاول خو الټو و چې بابا جان ته مې اسانتیا راشي نو چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ورته دا مخ راواړو نو بیا هم چاړه کار نه کوي نو ابراهیم علیه السلام په قار شو نو چې ابراهیم علیه السلام په قار شو نو د چاړې دا سوکه چې کم ده د چاړې دا سوکه د اسماعیل علیه السلام په دې مرۍ باندې کې خو زور یې ورکه چې کچرې دې سره وشي
په دې سره نه کېده. نو ابراهیم علیه السلام د چاړې متعلق سو الفاظ وې چې دا چاړه کارو عربی کې الفاظ دي و لکه الفاظ دا دي چې کټ کا چاړې دا ولې نه کټ کې نو الله چاړې ورته پخپله دغه کې گویا شوا. ذهن کې یو خبر یاد ساتئ په معاشره کې او د پیغمبرانو دا معجزې وي لکه د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو به اورېدلې هغه صورت پکې نازل دی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. د نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو لهب هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم خلق را جمع کړیو چې تاسو دا کلمه وایي واقع ډېره غټه د خلاصه ذکر کوم تاسو دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله کامیاب بشئ. نو ابو لهب په د کاڼې گزارونه وکړو لاس کې وسکاڼې ورسره و یو ابو لهب که چېرې ستا په د لاس کې دا کم کاڼې دي او دا ګویا شي بیا نو هغه کاڼ وویل لا اله الا الله محمد رسول الله کاڼې ګویا شول. الفاظ داسې راځي. نو دا د انبیاو معجزې وي چې د انبیاو سره دا بعضې شیزونه خبرې هم کوي. نو ابراهیم علیه السلام سره چاړه په خپلو الفاظو کې ګویا شوه په خپل زبان باندې. په خپل زبان دا ګویا شوه چې خلیل الفاظ د پښتو دا دي عربی کې ذکر دي خو الفاظ د پښتو دا دي چې خلیل وایي چې چاړې کار کوا او رب جلیل وایي چې د اسماعیل علیه السلام یاختم وسنکی لا تقطع الشعر. الفاظ دا دي چې رب جلیل وایي چې لا تقطع الشعر ورې چې د محبوب یاختم وسنکی چې د الفاظ چړې وې د دوران کې جبریل आवाज یې واورېدو چې आवाज یې واورېدو د بره نه आवाज واورېدل خو ګډ د اسماعیل ابراهیم علیه السلام شاته ولاړل. الله اکبر الله اکبر د بره نه आवाज واورېد. اسماعیل علیه السلام پوهیش چې مسله الله بدل کړه. نو اسماعیل علیه السلام الفاظ دا وی لا اله الا الله. ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې الله مسله بدل کړه. نو والله الله اکبر دا ابراهیم علیه السلام وی. جبریل به وی لا اله الا الله والله اکبر. نو ابراهیم علیه السلام ولله الحمد دا الفاظ وی. مورخین لیکي او محدثین او مفسرین لیکي چې دا ګډ کم یو تاسو ته مخکې په شروع په بیان کې ما ویلیو چې حابیل په قربانۍ کې ګډ پیش کړی و د آدم علیه السلام په بچو کې د زمانو نه زمانه پې تېره شوې وه او الله رب العزت په جنت کې ساتلی شوی ګډ الله رب العزت ورته هغه ګډ راولې کړو وی دا قرباني کا وټ وټ یې ښکرې وې. محدثین مورخین مفسرین درې واړه لیکي چې دا ګډ دا په جنت کې سرېدلی ګډ و دا د اوخ مغدال له ګډ و چاو خول ټول لیکي چې په مکه کې څومره جرحم قبیله آباده وه په مکه کې بیا دغه وخت کې جرحم قبیله آباده وه
نو ټولو باندې ابراهیم علیه السلام تقسیم کو د قربانۍ د معجزې ګړی پې وخوړ دا ګډ به استعمال شو مخکې به چې کومه قرباني کېده یا به داسې څه صدقه کېده نو هغه به الله ته د یو شکل کې کېده مخکې نه به اور راښکته شو اور به سوځوله خو دا ګډ ګورې ټولو خوړلی تاسو ته ما دا تاریخ وی نو کوم وخت کې چې دا ګډ حلالېدو نو الله رب العزت ورته آواز د برنه وکړو یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ویا ابراهیم وی تا خپل خوب رښتیا کو زما دپاره یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ویا ابراهیم تا خپل خوب رښتیا کو او مونږ چې کم دی دغه شانتې بدلې ورکو نیکانو خلکو ته ګډ مې درته په تحفه کې راولې کو د مورونو ګډ خو حلال شي قرباني وشوه خو د ابراهیم علیه السلام یو څو نښې نښانې دي چې الله ته پیش کړي دي قربانیانې دي تر قیامته پورې به جاري تر قیامته پورې څومره قربانیانې دي یادګار د ابراهیم علیه السلام دی نمبر 1 جمرات چې دا شیطانان په کاڼو وشتلی کېږي دا نښه او نښانه ده چې ما ورته حج له لاړ شو یا عمرې له لاړ شو هغه نندارې کو د حج په ایامو کې 3 جمرات ما ورته ولو دا هغه یاداشت راشي چې ابراهیم علیه السلام دا عمل کړو د قربانۍ په شکل کې په لاره کې نمبر 2 احرام چې ما ورته تړو په یو لباس کې په یو خاصه جامه کې ما تاسو ته ویلو چې هغه بیبي حاجرې خوب ولیدو علیه السلام چې خوب یې ولیدو ابراهیم علیه السلام ورته تعبیر ورکو چې دلته به یو کور جوړیږي او په خاصه جامه کې به راځي نو دام یو د یادګار دی نمبر 2 چې د صفا او مروه په منځ کې دا څنګه منډه والې کېږي دام یو یادګار دی د بیبي حاجرې خو کردار د 3 واړو کسانو دی چې ما تا په صفا او مروه کې منډه وو یا او خدي چې کم دی په خپل قدم سره چې کم دی زی نو دام یو یادګار دی د بیبي حاجرې چې قرباني الله ته ورکړې ده تر قیامت پورې دا یادګار برقرار وي سلورم نمبر مقام ابراهیم چې ما تاسو الته د مقام ابراهیم سیل کو او نپل پکې کو نو دام یو یادګار د ابراهیم علیه السلام د قربانی ورکړی دا پنځم نمبر چې اجیان حج کې قربانی کوي په مینا کې قربانی خاص کوي نو دا قربانی چې څومره ما التم چې کیږي او په ټول دنیا کې چې کیږي دا قربانی نو دا د ابراهیم علیه السلام قربانی د چې ما تا لپاره یو یادګار دی وم نمبر طریقه د قربانی چې ما وتا کو دا کومه طریقه د قربانی چې ما وتا کو دا پړې پکې استعمال او یو شی او بل شی دا طریقه د قربانی د ابراهیم علیه السلام د چې یو یادګار دی ما وتا ته تکبیرات چې موتا وایو د 3 کسانو پکې اهم کردار دی ابراهیم جبرئیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام چې یو یادګار دی چې موتا یې کو د الله رب العزت او واجب کړي را باندې ان شاء الله خپل ځای سره به ویم ورځې پکې دي کې شتا تکبیرات ایام التشریق الته به د تویم دي کې خپل لی مسائل لی نو ان شاء الله دا یو یادګار دی چې موتای کو حجر اسود چې کم دی دا کانه د جنت ته خو هغه کانه چې دغه په سجده لګولې و بیبي حاجرې په سجده لګولې و چې
چې الله رب العزت ما ته محبوب بچه اسماعیل علیه السلام را واپس کو نو دا یو یادگار دی چې هغه حجر اسود چې په بیت الله کې نن لګېدلی دی یادگار دی چې زما استاد ذهن کې راشي ټوله واقعه خو چې چا تاریخ لږ ویلی او لږ د علم نه خبري وم نمبر بیت الله شریف کې تعمیر چې یو یادگار د بیت الله شریف ته قربانی ده چې الله ته پیش شوی ده نو دا یو یادگار دی چې ابراهیم علیه السلام پکې لوی کردار دی ورونو دا ابراهیم علیه السلام چې د قربانی نه فارغ شو نو ټیم څه وخت د ماسپښین ټیم وخه لوی یادگار دام دی چې موتا د ماسپښین د مونځ کو نو ابراهیم علیه السلام 4 رکعات مونځ وکړو شکریا په موتا الله پرس کړی دی نو چې په موتا باندې الله پرس کړی شکرانه مونځ وکړو چې یا الله ستا ډېر شکر دی غټ امتحان کې دی پاس کړم یو امتحان دا نمبر 1 چې د ازله دی راله مضبوط کړی محبوب بچه اسماعیل علیه السلام مې د قربانی کې درپیش کو هر هغه عمل چې کم تاویل او هغه مې وکړه زړه دې راته مضبوط کړی یا الله یو رکعت د دې په بدله کې دویم نمبر چې د بچې مې په خوشحالۍ باندې غاړه کې خوستا اسماعیل علیه السلام په خوشحالۍ باندې غاړه کې خوستا داسې نه چې چرې په زبردستۍ باندې دا ونه نو دا یو رکعت دا شکرانه وکړو دریم نمبر چې بیبي هاجره یوازې پاتې نشوه چې د ابراهیم علیه السلام کورواله بیبي هاجره چې یوازې پاتې نشوه نو دا یوازې والی چې ملګری چې اسماعیل علیه السلام ورسره پاتې شو محبوب بچی ورسره پاتې شو نو یو رکعت دا وکړو څلورم نمبر چې اسماعیل علیه السلام بخپل مور ته صحیح سلامت واپس کم او غټه واقعه ده چې ځان سره به اوس غوښې ویسو او دغه به ویسو قربانی به پیش کو د هر څه حالات په ښکاره شي نو یو رکعت دا وکړو شکرانه مونځ نو دا 4 رکعت شکرانه مونځ چې ابراهیم علیه السلام وکړو خدا ابراهیم علیه السلام په خپل معمول کې په ځان باندې لازم کو چې زه به همیش دا مونځ کوم چې څو پورې زما زندگی حیات وا او په دنیا کې وما نو دا 4 رکعت مونځ ابراهیم علیه السلام په ځان لازمي کو یو نظر یې ومنلو الله رب العزت دا عمل ډېر محبوب شو نو امت محمدی په محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله دا عمل پرس هر ماسپښین مونځ چې موږ 4 رکعات فرض ادا کوو دا 2 رکعات سنت او دا 4 رکعات سنت دا د موږ د محبوب طریقه ده او هغه 4 رکعات فرض دا الله فرض کړل هغه طریقه ده د ابراهیم علیه السلام شکریا او نظر او په موتا باندې الله فرض دام یو یادگار دی د ابراهیم علیه السلام زما ورونو مونږ ته الله داسې نه وایي چې تاسو بچي ذبح کوئ مونږ ته الله څه وایي چې تاسو به قرباني وکئ عید الاضحی په ورځ باندې محدثینو لیکلي دي چې ټول خلک څاروي حلالوي بت پرست چې کم دی د بتانو په نام باندې حلالوي یهودیان په خپل سوچ حلالوي عیسایان په خپل سوچ حلالوي خو مسلمانانو د سنت په عمل باندې واجبي ده چې څوک مالک نصاب وي نو د هغې دپاره حکم واجب ده چې ته به قرباني کې د الله دپاره
مونږ چې دا کوم قرباني کو نو یو دا د الله په حکم کو ګوره الله رب العزت زمونږ نه غوښه مخې نه غواړي ښا او نه ګوره زمونږ استادو دا غوښه ګوره الله ته رسیږي دا زمونږ استادو د خېټو ته لاړ شي قرآن کریم کې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى واستاسو دا غوخه مخه ماته نه را رسیږي ولا چې تاسو څومره د الله په حکم عمل کوئ ابراهيم عليه السلام ته مې حکم وکړ چې د الله د پاره بچي قرباني کو او دم پته نه و ابراهيم عليه السلام ته د ابراهيم عليه السلام غالب ګمان دا چې زما بچي د دنیا نه روان دي او پرشتیم دا په ننداره دي چې اسماعیل علیه السلام د دنیا نه روان دي موږ لره روان دي خو الله ولا فیصله بدل کړ نو د بدن د مال او د سارو شکر د مال او د سارو شکر په عید الاضحی په ورځ باندې د الله د حکم قرباني کول دا لوی عمل دی د بدن شکر دا مونږ تاسو چې دا مونږ کو نو دا د بدن شکر دی چې الله مونږ تاسو له صحت ژوند راکړی دی صحت قوت راکړی دی دا د بدن شکر دی د مال شکر دا په زکات سره دی چې مال حال مونږ له الله تاسو له راکړی دی نو دا غیر شکر دا په زکات سره دی او الله رب العزت چې مونږ تاسو له بدن را کړی دی او پای کې را الله قوت اچولې قوت طاقت را کړی دی نو د دې شکر په جهاد سره دی نو الله رب العزت په موږ او تاسو په ټولو مسلمانانو باندې دا ورځ راوستي کی او یو بهترین عمل له یو خو یادگار د ابراهیم علیه السلام پر تازه شو خدا یادگارونه الله رب العزت مونږ او تاسو لا لازمی کړی دي په مونږ او تاسو پرس کړی دي وس حج ایام حج کم دی په دې ورځو کې حج کول په مالک نصاب انسان باندې فرض دی خو ټول یاداش پکې د ابراهیم علیه السلام تازه کیږي چې د الله د پاره دا قرباني ورکړل دا قرباني ورکړی دا او په عام مسلمانانو باندې په دنیا کې چې څوک حج نشتلې نو هغه ته یو یاداش ورکړل چې ګوره ابراهیم علیه السلام د الله د پاره خپل بچي قرباني کوو او زما ته دا حکم دی الله وای چې ته مال ساروي قرباني کو ذبح کا اخر کې ابراهيم عليه السلام اخر نقطه کې بس بیان نه تبه بندوم چې قرباني وشولا نو سوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قران کریم ذکر کړل ښا ان صلاتي ويا لازم منز زکه منځ وکړو څلور رکعات منځ وکړو او پزان لازمی کو ونسکی او زما دا قربانی احکامات چې سمرو دا قربانی او دا کچی ناشنا عمل له یو داسې ګټ پیش کړی شو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام نه هم دغلت لوی مقام ورک د خلکو په سوچ کې ابراهیم علیه السلام لوی مرتبه والا شام او مکه ډېر فاصله لري او اسماعیل علیہ السلام لم الله لوی مقام ورک بیبی حاجری لم الله لوی مقام ورک ونسکی زمنګ قربانی ومحیای او زما جون ابراهیم علیہ السلام زوی زما جون زندگی وممات او زما مرګ لله خاص الله الذي چې رب العالمین دی رب د ټول مخلوقات دی دا د ابراهیم علیه السلام دخلی الفاظ دی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین چې دا د ما د الله د پاره دی دا د ابراهیم علیه السلام قربانی وا تاسو ته ما په دو جمعو کې دا برابر کړه ان شاء الله که خیر زندگی وا
آینده جمعه به بیا د قربانۍ فضیلت بیانو د هغې سره مسایل لی اب ذکر کو. الله دې موږ او تاسو له ژوند را نصیب کړي او الله دې موږ او تاسو له د قربانۍ توفیق را نصیب کړي او الله دې زموږ او تاسو د قربانۍ سره مینه محبت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.